حسن رضی الله تعالی عنہ شهادت هغه چې کله 10 کال د خلافت خلفای راشدین کوم خلافت جو در هغه پورې وو به حسن رضی الله تعالی عنہ داغه شهادت شلو او داغه په شهادت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی الله جل شانه په دوه غټ غټ جماعتونو کې صلح راولي او هغه تاریخ دستان یو پروت دی کوم چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په منځ کې او د حضرت معاویه رضی الله تعالی په منځ کې حالات خراب شوي هغه روح الله جل شانه د حسن رضی الله تعالی عنہ په شهادت باندې وکړل شهادت او خلافت هغه 10 کال پورې شلیدلې دي خلافت هغه د 10 کال پورې شلیدلې دي پدې کې خلافت کې حسن رضی الله تعالی عنہ کوم شپږ میاشتې خلافت کړې دي هغه په خلافت راشده کې اهل سنت والجماعت هغه داخل کړي دي چې دا هم دغه حصہ وا دغه 10 کالو دا حصہ وا ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې فرمایلو چې خلافت په 10 کالو پورې وي دا غینه پس ما مملوکیت راځي مملوکیت یعنی هغه نه پس به د بچی نظام شروع شي د خلافت چې کوم نظام دی هغه ختم شي نو دا غینه پس یعنی هغه د خلافت عثماني ورته ویل کیږي یا د نور خلافت ابن عباس عباسی ورته ویل کیږي هغه ته عزتمن تعبیر دو یعنی مملوکیت ورکول کیږي چې هغه عدل او د انصاف ول حکومتونه راغلي او لکه د عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه په دور کې راغلي یا ترکی دا یعنی شپږ سو کم خلافت کړي دي حکومت کړي دي نو پاغي باندې ان په پورا عربو باندې هغه حکومت کړي تقریبا 30 35 ممالک 40 ممالک باندې هغه د حکومت کړي دي نو د هغه عدل والا د انصاف والا حکومت کړي دي خلافت چې کوم عزتمند هغه د 10 کال پورې چلیدل اوس په دغه 10 کال خلافت کې ان د دین چې کوم دی د عزتمند د دنیا کونه کونه ته رسیدل دي او د دنیا کونه کونه ته ان رسیدل دي عزتمند نو په دې کې یو مسله د شهادت د حسین رضی الله تعالی عنہ دا چې د حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت عزتمند هغه یو دستان پروت دی چې هغه عزتمند کوم تاریخ باندې شوی دی هغه په لسم محرم باندې شوی دی حضرت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت په لسم محرم باندې شوی دی او تاریخ په دې باره کې ډیر عجیب واقعات لیکل دي او ډیر عجیب تاریخ لیکل شوی دی کله چې سړی دغه تاریخ اوري او دغه تاریخ مطالعه کوي انسان حیران شي باغ تکالیف او ماشومان پای کې قتل شوی دي آی کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول اهل بیت هغه عزتمند شهادت هغه تر رسیدلې سوا د زین العابدین رحمه الله نه چې هغه هغه کې پاتې شوی دی الله جل شانو دو اهل بیت د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم کوم شجره نسب دی الله جل شانو چې چلولې دی د زین العابدین نه چلولې دی او دغه وجه دا واچ دغه موقع باندې زین العابدین چې کوم بیمار دغه د وجه هغه بد شو تر دې پورې په دغه ورځ باندې لسم محرم باندې د عبد الله غو د کیو کوټه ماشوم دغه ماشوم دغه ظالمانو هغه پرې نه غسل هغه عزت مند شهید کړلو د نبی صلی الله علیه وسلم د خاندان کمی بیبیان چې وی هغه بیبیان دغه ظالمانو چې کوم دي هغه شهید کړلې او د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم خاندانو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کوم خاندانو هغه خاندان معصوم هغه دغه هغه عزت مند وجل هغه شهیدان کړل دغه ځوانان هغه شهیدان کړل عزت مند په دې لسم محرم باندې د اتفاقی خبره ده نن سبا لسم محرم چې مناويږي صرف د امام حسین رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې مناويږي صرف داستان د امام حسین نه دی بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل زمانه کې هم دا مناو کړی دی په لسم محرم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه باقاعده چې کله مدینه منوره ته راغلو د هجرت وکړلو نو يهودو روزنه ولا نو نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښ کړي چې داخله کولی دا روزنه سي هغه ورته ویللې چې دې په دې ورځ باندې موسی علیہ السلام او داغه لخر ته الله جل شانو د فرعون نجات ورکړلو نو دې د وجینه د يهود چې کوم دي دا روزنه سي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې آینده کال باندې دو روزي ونیسي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل باندې دغه روزه ونیولا او یې فرمایي چې هم او د لسم محرم روزه ونیسي یا د لسم او د یو لسم محرم روزه ونیسي ولی ځکه چې په حدیث مبارک راځي من تشبه بقوم فهو منهم سوچ چې سره مشابهت اختیاري
داغي ورځ د قیامت په حشر داغي سره کیږي دې د وجینا خپل مشابهت د يهودو نصارو سره خپل مشابهت د عیسایانو سره داغي سره عزت مند نه دي جوړول پکار اسنه شدید مشابهت د وجینا متاسو ورځ د قیامت حشر داخل کو سره وشي نو دې د وجه نبی صلی الله علیه وسلم چې يهودو سره مشابهت راځي دغه مشابهت د وجینا ان تاسو له پکار دي چې د هم لسم یا د لسم او یو لسم تاسو سو کوي محرم روزي ونیسئ ولی کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې په مکه مکرمه کې دا روزه چې کومه فرض و نبی صلی الله علیه وسلم به دا روزه نیوله کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت وکړلو الله جل شانه د دغه روزي منسوخه کړله او الله جل شانه د یعنی لسم محرم روزه چې کومه منسوخه شوله او د رمضان المبارک روزه الله جل شانه فرض کړل الله فرمای یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے د ایمان خوندانو پتا سبحانه روزه فرض کړل شوی او دا روزه په صرف پتا سو نه دی فرض شوی پتا سو نو مخکې کوم قومونه راغلو الله جل شانه پاغي باندې هم فرض کړی وي او څه د پر الله جل شانه فرض کړی دي دې د پر الله جل شانه فرض کړی دي چې پتا سو کې تقوا راشي پتا سو کې پرهیزګاری عزت مند راشي نو د دې لسم محرم باندې چې کوم کارونه شوي دي د دې مخ کې هغه عزت مند دادي اول دا چې حضرت آدم علیه السلام پیدائش کوم شوی دی او په لسم محرم باندې شوی دی امدغه شانتي کله چې آدم علیه السلام جنت داخلي دلو د جنت داخلي دلو چې کوم ورځ وا هغه لسم محرم او کله چې آدم علیه السلام دنیا ته راکوش شلو او کله چې د عرفات په موقع باندې د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت حوا علیه السلام کوم ملاقات شو دغه ملاقات ورځ کوم وا هغه لسم محرم وا دیم نمبر الله جل شانه چې کله عرش او الله جل شانه چې کله کرسی او الله جل شانه زمکه اسمانونه سپوږمۍ نور دا الله جل شانه چې کله پیدا کړل عزت مند دغه ورځ د لسم محرم او الله جل شانه کله چې جنت پیدا کړلو جنت هم الله جل شانه په لسم محرم باندې الله جل شانه پیدا کړی دی او د حضرت ابراهیم علیه السلام پیدائش حضرت ابراهیم علیه السلام پیدائش هغه هم الله جل شانه په لسم محرم باندې کړی دی او به چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود ته دعوت ورکړلو او داغي بوتان مات کړل داغي په مقابله کې حضرت ابراهیم علیه السلام هغه نمرود په اور کې واچولو او په دغه ورځ باندې الله جل شانه ابراهیم علیه السلام ته نجات ورکړلو دغه ورځ کوم وا دغه د لسم محرم ورځ وا او کله چې ابراهیم علیه السلام باندې مختلف امتحانات راغلل هغه ټول امتحاناتو کې چې کله ابراهیم علیه السلام پاس شلو د الله جل شانه طرف نه خلیل لقب ورته ملاو شو چې دا الله جل شانه فرمایي د آدم علیه السلام بارکه چې ابراهیم علیه السلام ازما خلیل دی هغه خلیل الله دی او کلمه مرکړم دا کلمه ولا اله الا الله ابراهیم خلیل الله نو دا خلیل الله لقب ابراهیم علیه السلام چې کوم ملاو شو دا په لسم محرم باندې هغه ملاو شو سلورم حضرت موسی علیه السلام او دا حضرت موسی علیه السلام قوم ته کوم نجات ملاو شو د فرعونانو نه او فرعون والا چې فرعونیان او داغه لخر الله جل شانه په سمندر باندې لاهو کو غر کې کړلو او الله جل شانه موسی علیه السلام او داغه قوم ته نجات ورکړلو دغه ورځ کوم وا هغه عزتمند د لسم محرم وا حضرت عیسی علیه السلام پیدائش هغه الله جل شانه په لسم محرم باندې کړو او د عیسی علیه السلام یعنی بر اسمان تتلل د عزتمند د په لسم محرم باندې شوی دی زګه د زموږ عقیده ده د زموږ عقیده سره تعلق ساتي چې عیسی علیه السلام ژوند دی الله جل شانه اسمان ته خجول دي قران په دې باندې گواه دی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم الله فرمایي چې دی عیسیانو عیسی علیه السلام نو وجل دي او نه په سولې باندې خجول دي پاتې کړي دي بلکې الله فرمایي مون اسمان ته خجول دي مونږ اسمان ته الله جل شانه فرمایي چې هغه خجولې دي نو عیسی علیه السلام هغه اسمان ته چې کوم خدلو دغه ورځ عزتمند شو د لسم محرم باندې وا همدغه شانتي کله چې نوح علیه السلام خپل قوم ته شپه ورځ دعوت ورکړلو خپل قومي الله جل شانه طرف ته روبللو خپل قومي الله جل شانه طرف ته روبللو هغه خلکو خبره و نه منله
نو نوح علیہ السلام داغي د پر دعا وکړه ویل یا الله رب لا تذرني الا زما چې کوم قوم دي پس مکه باندې داغي یو کور هم پاتې نکي نو الله جل شانه ډیر لوی تفسیری واقعا ده چې الله جل شانه ویل او فرمایل چې یو کشته جوړه کا نوح علیہ السلام هغه کشته تیار کړه نوح علیہ السلام هغه کشته تیار کړه نو کله چې د عذاب راغلو نوح علیہ السلام سره چې کوم کسان اتیا دواتیا کسانو یا په نور روایتو کې سلوی ختم راځي مشهور هم د اتیا دواتیا کسانو ده نو دا کسانو سره کې ناستل الله جل شانه ناټول خلق غرق کړل په دغه ابو سره هلاک کړل صرف د نوح علیہ السلام باندې کوم خلق ایمان راوړو الله جل شانه هغه ته نجات ورکړو نو دغه کشته چې موجودي پهاړ باندې غر باندې ودرېدله کله چې په دغه غر باندې ودرېدله دغه ورځ چې مواد عزتمن د لسم محرم وا او حضرت یونس علیہ السلام کله چې هغه ته یعنی مچھلی مئی داغي په خېټه کې داغي سلوي خورځي تیر کړلې او دغه مئی د خېټه نه یونس علیہ السلام ته کله چې نجات ملاو شلو عزتمند هغه هم یعنی دا لسم محرم رضوان امدغه شانتی حضرت سلیمان علیہ السلام ته چې الله جل شانه یعنی حکومت ورکو یو داسې حکومت الله جل شانه ورکړو او داغي مبارکي قرآن کې موجود دي چې سليمان عليه السلام دا دعا کړې و چې الله ماته داسې حکومت راکړي چې مان نه مخکې چاته نه ور کړي او مان ورسته دې هم چاته نه ور کړي داسې حکومت راکړي په ټول دنیا باندې الله جل شانه حکومت ور کړو دغه حکومت چې د حواله کېدلو دغه ورځ عزتمند لسم محرم و همدغه شانتي يعقوب عليه السلام هغه باندې مصیبتونه راغلي تکلیفونه راغلي دي نو کله چې الله جل شانه په يعقوب عليه السلام کوم مصیبت کوم بیماری هغه باندې لګیدلې و دغه نه چې کله دعا وکړه الله جل شانه يعقوب عليه السلام نه دغه مصیبت او بیماری تکلیف نه چورته نجات ورکړلو دغه عزتمند ورځ و دغه د لسم محرم ورځ و حضرت یوسف علیہ السلام د خپل ورونو سره بهر وتلو او خپل ورونی هغه بیا یو کوی ته لړ کړلو او د تفصیلی واقعا ده به پاغي باندې یو قافله راغله هغه قافله یوسف علیہ السلام دغه کوی نه چوچت کړلو دغه کوی نه چې کوم چوچت کړلو هغه عزتمند د لسم محرم رضوا نو دغه شانتي ډیر واقعات هغه په دې ورځ باندې هغه عزتمند شوي دي او الله جل شانه چې کله زمکه اسمان پیدا کړل اولنی باران چې کله شوی په زمکه باندې د اسمان نه اولنی باران چې کوم شوی عزتمند هغه هم په لسم محرم باندې شوی او د دې لسم محرم چې کوم روزه ده دا صرف په دې امت کې نه و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت مخکې نیولا بلکې د دین مخکې به هم یعنی مخینی امتونو به هم دا روزه نیولا خو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د مکی مکرمه نه مدینه منوره ته هجرت وکړلو مدینه منوره ته هجرت وکړلو نو دا غي حکم چې کوم دی هغه منسوخ شول فرضیت او الله جل شانه دا نور روزه عزت مند فرض کړل نو دي د وجه موږ تاسو لپاره کار دي چې دا نه هم لسم یا د لسم یو لسم موږ تاسو روزه ونیسون اتم محرم دي سبا نه هم دي یا سبا اند خالی او د اتوار روزه متاسو نیسو یا د اتوار یا د پیر ورځ د دې روزه متاسو نیسو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کچې رزق انده کال ژوندې ما نو زبسکو ما دور روزه نیسما نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وفات شلو او دې وجه امت ته دا تعلیم دی چې هغه بسکه دور روزه به عزت مند نسی دې وجه چې يهود سره مشابهت هغه عزت مند ختم شي دغه روزه نیول پکار دي په دې ورځو کې بعض خلک رسومات کوي مختلف رسومات کوي یو خدای چې امام سیدنا حسین رضی الله تعالی په شهادت باندې او په اهل بیت کوم شهادت ته پاغیبانی ماتم مناوي یا ساتي په اسلام کې د ماتم اس گنجائش نشتا ماتم اس گنجائش نشتا او په دې ورځ باندې توري کپڑے اچول څنګه چې شیاغان اچي دغه په شریعت کې اس یعنی صورت نشتا چې سړی خپلو کې توري کپڑے واچي بلکې دی وجنا علما فرمایي چې په دې ورځ کې تاسو توري کپڑے ما چوي تور لباس ما چوي ځکه چې دا د خلکو سره مشابهت ته او د څه لپاره مناويږي دغه څه لپاره مناويږي دا ماتمه
دا صرف په دې باندې مناويږي تاسو ته پته می او معلومه مې درته دا خبره چې صرف دې لپاره مناويږي چې په دغه کې د ابو بکر عمر عثمان رضی الله عنهم د حضرت معاویه رضی الله تعالی په شان کې صرف ګستاخیان وشي صرف دې لپاره دا خلک دغه ماتم بناوي او دغه لپاره مختلف مجالس کوي په سلورم محرم باندې اسف بنو باندې د اسف رضا علوي د شیعاګانو د فیصل آباد دی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی په شان کې د اسلام آباد یو پاک سرزمین باندې پاکي لګي ګستاخی کوي مجلس قائم کړی دی او هغه ته د فسق او د فجور د عزت مند نسبتونه کوي د وجنا زمون علماء دا مطالبه ده د حکومت ته چې داسې خلک چې هغه د ابو بکر عمر په شان کې ګستاخی کوي هغه د بالفور گرفتار کړل شي او کوم زمون عین چې کوم د 1995 میں اے مطابق چې کوم داغي فیصله ده او داغي چې کوم سزا ده هغه دی ورکړل شي داغي زمون کوم د عین داغي د شتګردي ټاپه د پاغي باندې چې کوم سزا منتخب شوی ده موږ د ټول علماء دا متفقه فیصله ده چې داغي ته د هغه شانتي سزا ورکړل شي دا خلک په دې ورځ کې دا شیزونه کوي ما ته اسلام تصور کوي چې دا د مؤمنانو تصور دی دا د مسلمانانو تصور دی مسلمان په تصور کې دانشته د مسلمان په تصور کې دانشته د اهل ایمان په تصور کې دانشته چې شهدا باندې دغه ماتم مناو کی هغه د په شهدا باندې غمونه مناو کی شهید باندې به خوشحالي مناوي شهید باندې خوشحالي مناول پکار دي ماتم نه دي مناول پکار چې په ځان وخا په دې باندې ستاسو سزا نه کمیږي په دې باندې ستاسو سزا نه کمیږي او په دې باندې ستاسو عذاب کمیږي دا خلک دي عزتمنو د داسې عقاید دي خپل اوس وخت د دې خلکو په دې مجلسونو کې دا بیانېږي وې زه هغه خدای نه منم چې دا خلیفہ ابو بکر او عمر دی تاسو خپل باندې سوچو کوي چې سړی د الله جل شانو د خدای نه انکار کوي وې زه هغه خدای نه منم هغه رب نه منم چې دا غي څنګه یعنی هغه خلیفہ د نبی اسلام سلام ابو بکر جوړي څومره د کفر خبره ده دا د کفر خبره ده لوی د کفر خبره ده علما دي پوری لیکلي دي که څوک د ابو بکر د عمر رضی الله تعالی خلافت نه مني صرف خلافت نه مني د خلافت د نه منلو وجدا دا سړی کافر دی او یو سړی راځي د ابو بکر او د عمر رضی الله تعالی په شان کې ګستاخی کوي نو هغه کوم منځي مسلمان پاتې شي امدغه شانتي د پنجاب د اسلامي بل پاس کی د صحابه په دی په مبارکي هغه راوچتي په ځد کې د شیعاګان او سوي چې موږ معاویه رضی الله تعالی صحابي نه منو معاویه رضی الله تعالی هغه صحابي دی چې هغه کاتب وحی د قران وحی بغلی کلا کاتب وحی لقب هغه ملاو شوی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رشتہ دار دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبي چې کوم ده یو بیبي هغه د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ چې کوم ده داغه خور ده او داخل کرا پاسي چې معاویه رضی الله تعالی عنہ چې کوم ده صحابي نه منو او په خلفاو کې صرف یو علی منم نور خلیفګان نه منم عزتمن د کفر الفاظ دي په دې باندې سړی کافر کیږي دې د وجنا زموږ د علماو دا فتوا ده د چا د عقاید وی چې څوک د ابو بکر عمر خلافت منکر دي ابو بکر عمر په سیبه دي ردی وای دا سړی په اسلام کې هیڅ تعلق نشي کس تاسو په خپل بدی باندې سوچو کوي چې سړی کلمه زما کلمې په شان نه ده مونږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله دا غي د جزء کلمې 15 دي او په ایران کې شپږ جزء دي ایران کې یو جزء سیوا دي شپږ جزء دي لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله مداسي علي ولي الله او نعوذ بالله تردید پورش علي رضی الله تعالی تداخله کوم دي د خدای درجه ور کوي باقاعده بیانونه په سوشل میډیا موجود دي په دې موقع باندې هغه کړی دي د موقع باندې علي رضی الله تعالی عنہ نعوذ بالله د خدای درجه ور کوي او سوي دا خبره کوي قران کې الله جل شانو فرمایي د مشرکین مبارکي د يهود مبارکي کم چې کافران دي غیر مسلمان دي دا غي مبارکي ولی هغه څوک د بوډو عبادت کوي څوک د کانو عبادت کوي څوک د نور عبادت کوي الله جل شانو فرمایي چې دغه خلق با د خپل خدایانو سره هغه به جهنم تزي او دا سوي د لعين لګي دي په منبر باندې په سوشل میډیا باندې هغه دا بیان وایرل کیږي هغه سوي هغه وایي چې الله جل شانو فرمایي چې خلک به د خپل خدایانو سره به ځي جهنم ته
ای موږ د چا بندگی کوو وي موږ د علي بندگی کوو نعوذ بالله څومره چې سنیان دي دا به د خپل رب سره جهنم ته ځي د هغې په نسبت دا څومره د کفر عقیده ده دا د مسلمان شان دی چې داسې عقیده بیان موږ چې کله دا خبرې کوو بیا خلک وایي تاسو انتشار خوروئ تاسو منتشر انتشار جوړوئ تاسو فساد جوړوئ کله چې هغې خلک کینی په خپل مجلسونو کې خپل عوامو ته داسې خبرې کوي د دغې د وجې نه د هغه ملا ډیمانډ سیوا وي د هغه ملا ډیمانډ سیوایي څوک چې د ابوبکر د عمر په شان کې ګستاخي ډېره کوي دې کال کې په خپل د هغې د مولیانو خبره ته کومه یو مولای وایي داسې هم پکې شته د هغې چې دا خبرې نه مني پکې خو هغه نشب حساب دي په نشب باندې حساب دي هغه وایي په دې ورځو کې بعضې خلک چې هغې په دې 10 مجلسونو کې 10 ورځو باندې هغې به 10 لکه 8 لکه روپۍ اخیستلې نن چې د هغې د ابوبکر د عمر په شان کې ګستاخي کوي د دغې ګستاخۍ د وجې نه هغې وایي ډیمانډ 30 لاک او 35 لاک ته ورسېدو 30 لاک او 35 لاک ته ورسېدو صرف په دې باندې چې ابوبکر د عمر رضی الله تعالی عنہ په شان کې زیاتونه ګستاخي وشي نو کلمې ما سره کلمې په شان دي موږ چې کوم د هغې 3 وخته کوي یو سهار کوي یو ماسپښین کوي یو ماښام کوي دوه یو ځای کوي په 3 اذانو باندې ختمي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې موږ کړی دی 15 وخت موږ کړی دی په 15 اذانونو باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام کړی دی او الله جل شانه قرآن کې فرمایي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله فرمایي نو هر موږ په خپل وخت فرض کړی دی یو سړی را پاسي یو موږ په بل وخت کوي د دې ناموس قبول نه دی د الله په نسبانه الله په نسبانه الله به قبولېږي چې د ماسپښین موږ ماسپښین ټیم باندې وشي د ماښام په ماښام وشي د ماخستن په ماخستن باندې وشي د ساري په سار باندې وشي هر موږ په خپل وخت باندې الله جل شانه فرض کړی دی داخل 3 وخت موږ کوي